نیکی خلی احترامات می قبول کړي. دوستانو نن یو نه خبر مخې ته راغلی دی. علیشه تاسو به ډیره ښه پیژنئ چې دا په سوشل میډیا او ټیک ټاک باندې ډیره زیاته مشهوره جینۍ ده. هغه نن د کوره وتښتېدله او بعضې خلک دا خو هم وایي چې د خپل کوره چا اغوا کړې ده. اصل کې علیشه سره څه واقعه مخې ته راغلې ده. راځئ دوستانو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې ګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. که تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوي یې مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مدر سره سبسکرایب کړئ چې تاسو بیا هر یو نوی معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره ملاویږي. دوستانو تاسو هر یو کس په علیشه پیژنئ چې هغه 2 ورځې وړاندې په سوشل میډیا باندې دا خبر ډیر زیات وایرل شوی دی چې علیشه چا د کور نه تښتولې ده او بعضې دا خبر هم خوروي چې یو الک سره په موبایل باندې رابطه وه، هغه سره تعلقاتو، دقې الک سره د کوره اوتې ده او تښتېدلې ده. دوستانو مونږ ډیر معلومات وکړل، ډیرو خلکو سم رابطې هم وکړلې، ډیر زیات نیوز هم ورپسې سرچ کړل، خو اصل کې خبرې دا ریزلټ ووتو چې علیشه د کور نه تښتېدلې نه ده او نه چا اغوا کړې ده. د واده څه پروګرام و هغې له چا غوښتلې وه، هغې له د کور نه بې تپوسه وتې وه. داود شاه او سونیا شاه په نیوزو باندې دا خبر چلولو چې علیشه چا تښتولې ده. هغې خو په تاڼه کې FIR هم درج کړی و چې علیشه د کور نه چا اغوا کړې ده. تر اوسه پورې پته ونه لګېدله چې کله سبا شو یوه ورځ هم پکې ووتله علیشه راله خپل کور ته. بیا هغې خپل حقیقت کارا کو چې د قرنګي واده و هغې لا تللی ومه. موبایل مې ځان سره نه وړی، موبایل رانه کور کې پاتې شوی و ځکه چې تاسو سره ما رابطه هم نه وه کړې. داود شاه او سونیا شاه په سوشل میډیا باندې هسې غول خوړلی دی چې علیشه د کور نه چا اغوا کړې ده. دا دروغ دی، دا پیک نیوز چلیږي، د دې نه اجتناب وکړئ. علیشه هیڅ چا نه ده تښتولې، کور کې ده. هسې دوی خپل ویوزو دپاره نوي طریقې کوي، کله یو طریقه فالو کوي، کله بله طریقه، هسې ځان یې شرمولی دی. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مدر سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته بیا هر یوه نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره ملاویږي. والسلام.